ډاکټر ورته لیکي وورین نو هسپتال فارمیسي ولا ورکوي چې کوم صحت کارډ ډیسک دی فارمیسي ډیسک او ورته ورکوي ډیکلوفینک هغه هم لوکل. ډاکټر ورته لیکي ویلوسیف نو فارمیسي ډیسک د صحت کارډ هغه یې ولا ورکوي سفرډاین چته د لوکل کمپنۍ چې هغې قیمت هغه د 1.5 روپۍ. دغسې نورې دوايانې چې کوم ضروري وي نو همغه دوايانو کې ورسره فارمیسي ډېر لویه غفله کوي او زه ګڼمه دا د ټولو نه غټ جرم دی. HRA له پکار دیږي چې او د ډیپټي کمشنر چې کوم ټیمونه دي د عوامي ایجنډا د وزیر اعلی عوامي ایجنډا چې کوم سیل دی او د هغې ټیم دی نو ای له پکار دی چې د صحت کارډ د فارمیسو نه صرف ویزټ وکړي او باقي هغه پبلیک کې چې دا دلته کمې کمې دوایانې ورکوي او خلقو ته یو اویرنس ورکړي. دې سره د ډاکټرانو چې کوم اعتماد دی معاشره کې هغه هم خرابېږي او خلقو ته نقصان هم رسي. تر اوسه پورې چې ما کم وکتل دلته کې په دې نوښار کې ما سره ثبوتونه شته پروف دی را سره او ما ته خلقو چې کم کوایف را رسولی دي نو د هغې مطابق خو دا ګپله ده خو دلته د صحت کارډ باندې چې څومره اپریشنې شوي دي نو اکثریت ناکامه په دې دي او درې ځل څلور ځل هغه اپریشنې دې وجې نه درې ځل کېږي چې هغې کې 3rd کلاس 4 کلاس دوایانې هغه استعمالیږي. ګرانو کتونکو د صحت کارډ حوالې سره خبره کوم ډېر ښه سیستم دی خو د هغې چې کوم منیجمنټ دی او د هغې کوم طریقه کار دی د علاج نو هغه یو عجوبه ده. نوښار کې نه بلکې پوره صوبه کې خو زه خبره د نوښار کومه په ټول نوښار کې 2 سنټرې دي دې ټایم کې DHQ کې نو DHQ خو تماشه داسې او بل دلته په بو کې مکه هسپتال دی او بیا چې کوم غټ هسپتالونه دي لاریچ او شیرپو غونتې هسپتالونه نو هغې کې هم د مریضانو صحت کارډ نه خو پیسې د کوم صحیح دوایانې دي او کوم برانډډ دوایانې دي نو د هغې پیسې ترې نه کټ شي خو د هغې په بدل کې وله 2 نمبر دوی ورکوي. 2 نمبر مطلب دا دی چې انتهایی 3rd کلاس او بالکل لوکل چې د هغې نوم او نشان څوک نه پیژني. یو خو داسې وي که نه چې د ویلسن کمپنۍ وي هغې پروموشن باندې کار نه کړی لا ملټي نیشنل کمپنۍ وي خو هغې د هغې فایده هغه خلقو ته رسونه غواړي میډیکل ریپ او ډاکټر باندې خرچ په ځای هغه فایده عوامو ته وررسوي قیمت هم کم لګولی او بیا فارمیسۍ ته هم په کم قیمت ورکوي نو هغې باندې مونږ خبره نه کوو خو د هغې نه مخکته چې هغه په معاشره کې پیژنګلو ځای نی او د هغې د وجې نه چې څومره اپریشنې شوي دي نو هغه هم خرابېږي د مریضانو صحت باندې اثر غورځېږي. دویم طرف ته د ډاکټرانو چې کوم اعتماد دی هغه هم خرابېږي. زه دې کې ډاکټران نه ګرموم ځکه چې ما دا وکتل زما خپله ذاتي مشاهده ده چې ډاکټر ښه ټیک ټاک برانډډ دوی لیکي خو چې کوم د هسپتال صحت کارډ ډیسک او صحت کارډ فارمیسي وي نو هغه د ډاکټر د تلو نه پس نه صرف د ډاکټر نسخه بدلی بلکې هغې کې چې څومره دوایانې لیکلي نو هغه د خپلې مرضۍ بیا ورکوي. د ویلوسیف په ځای عام سفرډین د وورین او ولټرال په ځای عام ډیکلوفینک هغه هم چېته بلکل ښکته لیول والا او د کالپال او د پیراسیټامال په ځای چېته بل څه شی یو پیراسیټامال را پیدا کړی نو دا تماشه دا دې بنده کړی شي او دا خندا دا دې بنده کړی شي. په دې باندې ډاکټرانو صاحبانو له هم نوټس اخیستنه پکار دی چې ډاکټرانو اعتماد دې کې خرابېږي. هغوی له پکار دا دي چې هغوی د خپل مریض ښه برپور نګهداشت کوي او هغه نه باقاعده د هغه صحت کارډ باندې ملاوېدو دوی
د هغې چانبین هم کوي او هغه ته وایي چې دوی ماته وښیه ماته بیا کلینیک ته راوړه ځکه چې ډاکټر اپریشن وکړي هغه ورته لیکلي برانډډ دوی وي او اسپتال والا ورکړي خرابه کمزورې دوی او د هغه اپریشن خراب شي اپریشن ناکام شي او دوباره والا بیا اپریشن کوي دریم باره والا اپریشن کوي څلورم ځل باندې اپریشن کوي نو دې باندې د ډاکټر چې کوم اعتماد دی سټیټس دی عام تباه شو او د مریض هم بیړه غرقه کا او قومي خزانې ته نقصان ملو شو نو زه دا وایم چې ډاکټرانو لم دې طرف ته توجه پکار ده خو د ټولو نه غټه ذمواري زما په ډیپټي کمشنر هغه باندې غورځېږي زه ډیپټي کمشنر صاحب ته وایم چې تاسو د ټیمونه عوامي جنډې تحت لاندې چې کم ټیمونه دي دا په عام دکانونو ګرځي هغې باندې مه ګرځئ لاړ شئ د صحت کارډ چې کم ډسکونه دي او فارمیسیانې دي هغې ته کس کېنوئ باقاعده د MNA-ګانو MP-ګانو لم پکار دي چې په هغې باندې خپل منیجمنټ کېنئ یو کس کېنئ یو متعلقه صحیح پوی کس چې هغه په دوایۍ باندې هم پوهېږي او هغه په میډیکل نه هم خبري چې د خلکو ته دوایي صحیح ملاویږي نو ستا د صحت کارډ لاندې چې څومره فارمیسیانې دي هغې کې خو خلکو ته زهر ملاویږي او تاسو ګرځئ په کلو باندې چې هلته مو چا په وواله دلته مو چا په وواله دا تماشه دا د بنده کړی شي او دغه خلکو نه تماشه جوړه کوي دا چې کم اوریجنلی د خلکو صحت سره کلواړ کوي د خلکو جیبونو سره او صحت کارت سره او د حکومت د دومره غټې منصوبې سره کلواړ کوي هغې نه تماشه جوړه کړې ده نو دغې نه تماشه جوړه کوي